السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول بخی. ملګرو کم کسان چې تنقید کوي چې یاره جماعت اسلامي تبلیغ خلاف ته، نو راځئ دا ویډیو را سره وګورئ. سنیټر مشتاق احمد خان صاحب په بیان کړی چې یاره جماعت اسلامي د تبلیغ خلاف ته او نه ده. راځئ تاسو را سره ویډیو وګورئ. ویډیو د هغه ملګرو سره شیر کړئ کم کسان چې تنقید کوي چې یاره جماعت اسلامي د تبلیغ خلاف ده. تبلیغ زمان پیغمبر څنګه تبلیغ د اسلام دعوت دی. تبلیغ زمان پیغمبر ماته په میراث کې پرېښی. تبلیغ زمان کینه ده. تبلیغ زمان کار دی. تبلیغ زمان دنیا ده. تبلیغ زمان جنت دی. تبلیغ باندې د چا پلار او نیکه پابند نشي لګولی. تبلیغي ګشتونه وایي، تبلیغي وفود وایي، تبلیغي نصاب وایي، تبلیغي تعلیم وایي، تبلیغي مرکزونه وایي، تبلیغي دوره وایي. او دا ټول پاکستان به د تبلیغ لپاره جماعت اسلامي د تبلیغ مفاهیم دی. جماعت اسلامي د ریوان د مرکز نگهبان دی. جماعت اسلامي د تبلیغ د ګشتونو او د تبلیغ د بسترې د هغې پاسبان دی. او چې جماعت اسلامي موجود وي د پاکستان په خاوره به د تبلیغ غواګانې دا به انشاءالله موجود وي. نو جماعت اسلامي ستاسو د حقوقو د دنیایي ترقۍ خبره هم کوي او ستاسو د عقیدې او د قرآن او د اسلام او د جومات او د مدرسې خبره هم کوي. نور راپاشوه د امریکې غلامان په پاکستان مسلط دي. انجمن غلامان امریکا، انجمن غلامان اوباما دا په پاکستان باندې مسلط دي. هغه خلکو حکومت دی په پاکستان باندې چې هغې مکې ته خپله کعبه نه وایي، امریکې ته خپله کعبه وایي. نو چې کله دغه خلک راونیو او د دغې خلکو نه خپل مال د دوی نه خېټونه راوباسو او بیا دا خلک چې غلامان امریکا دي، غلامان اوباما دي، دا پاکستان د دوی نه صفا کړو او غلامان مصطفی، عاشقان مصطفی، نظام مصطفی په دې وطن کې راولو. نو دا وطن به بیا ترقي